ملګری ما ول تاخیر اوري وحدان صاحب کله یو سټیشن بدلای کله بل سټیشن خو د سره نه دی معلوم کله په توسل ورځي کله په استشفاء هغه ته نه راځي کله خزیر صاحب دا ویلي پلان کې دا ویلي هغه ته صحابو دفاع کوله دغه ټول قصې په دې وخت ټکه کړله بیا دا غي نه پس هغه اقامي خبره بار لس پیری مونږ دغه وضاحت کو صرف دجل نه کار اخلي بیا دینه پس راځي وای کته غیر مقلد پیش کې حسینی اسلام مشران کې استدلال کړ ما مشران او کوزي کې شیخ صفدر خان صفدر صاحب نے زې په زیر تایید د پاره نقل کړي ته په بخیر استدلال بنیادی دغه چې دا سره ثابت نه ردا نه دا نه قران دی نه حدیث دی نه زموږ مذهب کتاب دی د تایید د پاره بشکره غیر مقلد په خلاف راوړه د بل سره پاره تایید کړو استدلال بنیاد په موږ د وابي کې غیر مقلد کې مدلتي بیا وین د حق اسمه کنيشت اسمه کې الفاظ پکې ما وخو د ټیم باندې چې به درته وخېما بیا فیصل باری ماته چاوي د سره معتبر نه ده بیا رشیدی تر وې دا نو کول ما پجبرانو خلاف چې په قران کې خبر رااله دی قران ته نوز بالله محفوظ نه وای دی کې بم بیا هغه ورو چلاسی بابا چې وفات شو هغه قران کې هم غلطیاں دي هغه شیخ اشاعت والا یو کس ور باندې لیکل کړو مونږ پیج نه راغستو بیا دا خبره په تالیفات رشیدیه کې هم د مولوی صاحب یو شل کتابونه مې د علماء ته بل نور په صرف دغه مې نه پیش کړه بیا دینه پس دی راځي وای ما ته وای دی ګډوډ عبارت ټول پیش کړل مونږ صاحب عبارت بری خلک ور کړی یو عبارت دلته صفائی کوو مونږ صاحب ټیم اخلي کړی یو عبارت کې مستعمل دانشتره بیا ما ته وای تا خو گزاره کوله دا نورونه گزاره حال کړ مونږ صاحب ما تم ته بلال کې ډېر پرخ کاری دوه غدر نن ختم کو رک دی کو څنګه چې راغره موضوع سیس پته لګی د سیستم نه لګی درا ادینه پس وای احمد سعید صاحب یو هغه ته پیش کې مونږ د جماعت نه وستلو اے مولوی صاحب دې بیا د بیانو د وجه نه وسته خاص کم جهان پاک کې لیکي مولانا احمد سعید خان کو کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت التوحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا پیش کله چې ستاره مشرانو توحید شروع کو دویم وای په بخاری خو پلان کې په راویانو جره کړی دا اے پراوی جره کول جدا خبره دا واغه امام بخاری ته کنجر وای نعوذ بالله وای کسی کنجر نه لیکه ته پدې کې فرق نه چي کوله کنزله ورته کوي سره دینه پس راځي وای امام اعظم ابو حنیفه رحمه به سند کوله راو چې تر مذهب د کتاب نه راوغله په سند سره کول امام ابو حنیفه مولا ذکر ک مو مانګه انعام پدې ذکر درکو بیا التم د طلب الحوائج الفاظ دي طلب الحوائج موږ نه یو قائل الته د لرین الفاظ پکې راغم دي پکې وخړو بیا په اخر کې د بخاری حدیث سره زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته خطابت په خپل جمعات کې کوي دا ستاره خطابت زینه ده دلته الحمدلله د علماء دیوبند روحاني بچو مخ ته ناسي هغه ورته د یو حاجت د طلب د پر زنانه راغلی و ول د الله رسول کې تاسو نه عمر فاروق او بکر صدیق تر ځکه زما به خلیفہ اول باغوي نو طلب د یو سیز ما تحت الاسباب هغه کول خو شرک نه ده اکول خو جایز دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پس هغه تراشه پاکي خدا نو کنه چې سره دعا خبره وای بل څه یو دنیوي حاجت خبره او بریز باندې ختم شوه د دینه پس اول خو ما ویل چې زمون یو روایت الحمدلله زویب نشته ټول صحیح دي او لس کتابونه په دغه راوړل د ټیم په دغه پروګرام دانی د یک صرف یو حواله والا جل 1 صفحہ نمبر 713 کی لکھی اور فضائل و مناقب میں واقعی ضعیف احادیث لی جاتی ہے دا مولوی صاحب درواخله غنی حواله بهرحال ما علماء دیوبند پیش کوله وہ کتابونه میں پیش کړو احسن الفتاوی جل 4 صفحہ نمبر 566 کې مدد لیکي چې نبی علیہ السلام قبر مبارک ته براشي او التبا فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول نبی علیہ السلام قبر خواته براشي شفاعت درخواست وکړي اسلام والله شفاعت وکړي دا فضائل حج ده مخکې مې د یو حواله پیش کړی وایو مولوی صاحب دی وی بیا با اور حضور کا وسیلہ پکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے شفاعت چاہی جائے تو حق جل شان قبول فرماوی بیر دین پس اے پخپل سوئی اے فضائل حج والا ناظرین رسالہ صحیح روسیہ بھی درخواست کیا شیخ زکریا صبر مولا درخواست کی اگر اس مبارک وقت میں اس سیاکار کسی کو یاد آئی کہ سوک نبی علیہ السلام روزی مبارک کی طور غلی اور اسے گناہگار ہوتا رہا شب شیخ الحدیث سے وہی تو السلام علیکم یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندہلوی یستشفع بک الی ربک ورتدیوی شیخ زکریا سے کاندہلوی سے بچے آگا پتا تا شفاعت درخواست کے عرض کر دے احسان ہوگا آگا تبلیغیان امستا پر نسبان دی کافر دی اکابرین دیوبند تک سی عبارت دین پس رازو خیر الفتاوی جستاو زما سند دے دی جل نمبر 157 کی ہوئی آن حضرت وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور میرے شفاعت فرمائے اب بھی جائز اور مستحب ہے وہ سمدہ جائز اور مستحب دی دا فتاوی دارالعلوم سے کرے مفتی اعظم افریقہ
फतावा दारुल उलूम ज़करिया सफ़ा नंबर 500 की लिखी अल जवाब आन सल्लम से इस्तिश्फा और तसल्लुल जायज़ है। उलमाए देवबंद इसके कायल है। सरी सरी इबारत दिन बस इख्तिलाफी उम्मत और सरात मुस्तकीम तो बरीलियत पे खिलाफ चल के सब 59 माते दगरा को वयर तगमाता नूरन बदल करे अल्हम्दुलिल्लाह से कम से साबित ते गमनम कम साबित न रहे दाग शिरकियात व बिदअत खिलाफ यम खुल कर मादा झंडा उच्च तकड़ी जरा इफरात तफरीत न पाकिया मा देवई पे सफर नंबर 59 बांधी और आन सल्लम के रोजा अक़दस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पढ़ने और शफाअत की दरखास्त करने का मसला हमारी किताबों में लिखा है और बिया वही उस उलमाए देवबंद उसे जायज़ बल्कि मुस्तहसन समझता है। दा आपके मसालों और उनके अहिल सफ़ा नंबर 167 की लिखी और रोज़े अतर पर हाजिर होकर शफाअत ममनू नहीं वो कहाई उम्मत ने ज़ियारत नबवी के आदाब में तहरीर फरमाया है संग जमाल सवाल जत फ़ुक़हा अहनाफ पेश को दा ज़ुब्दतुल मनासिक है बाकी बात पदी को बस दा को महफूज हुई कि नहीं कदाम महफूज नहीं। सफ़ा नंबर 250 की दे लिखी और फिर हज़रत सल्लल्लाहु के वसीले से दुआ करो शफाअत चाहे कि या रसूलल्लाह अस्अलुका शफाअत व अतवस्सलु बिका इलल्लाह फी अन अमूत मुस्लिमन अला मिल्लतिक व सुन्नतिका मौला शमन गंगुई खबर ख्वा तब वर्षी शफाअत दरखास्त बुकी अल्लाह रसूल हमारे पर शफाअत सवाल होगा जिसस्ता पदीन बांधी वफात शमा दगरंगे दा तहरीरात हदीस हम लिखली दगरंगे मुझे कुरुश्तवी बाबा ए दर मौला हुसैन से कुरुश्तवी बाबा दुआड़ा दे शेख तोहिर से उस्तादान दी कि हदीस व कुरान सर दे मुनक़ती के मुशरिक वर्ते हुए शेख तोहिर सब सनद खत्म को नऊज़ु बिल्लाह दरी काले सागर सागर पादिशवेरे दा मकालात उस्मानी जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 में किम लिखी अलम उस्मानी देवई और तवस्सुल या तलब दुआ व शफाअत को हम हरगिज़ मना नहीं करते। उलमाए देवबंद दे मना न कई सिर्फ पचबिरिया ने कई फतावा रहीमिया सफ़ा नंबर 155 फिर आन सल्लम के वसीले से दुआ करे अपनी शफाअत चाहे और के ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे सिफारिश की दरखास्त करता हूँ। ए दा फतावा महमूदिया उलमाए देवबंद मोतबर किताब सफ़ा 357 मुनीसिब ददी जिल नंबर 1 देम लिखी ए साहिब कब्र आप अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों पर हाजिर इस तरह दुआ की दरखास्त तो साबित है। आम व अम्मातों के इख्तिलाफ करे माँ तो ये बताओ और गैर यौला लिखे इस्लाम तो साबित लिखे गैर यौला कौन सब जायज़ हुई वरन हुई خو ته پاږي کې تضاد څنګه ثابتې ماشومان خبرې کې ادینه پس راځم مولوی صاحب چې کوم آیاتونه پیش کوله نو مولوی صاحب اول نو تاسو عقیده را چې استشفاء شرکیه عقیده را یو قطعي ثبوت کړي دلیل تر اوسه پورې پیش نه کو بیا دویم نمبر څومره دلیل چې تا پیش لپاره دغه کې غیر الله د عبادت ذکر دی قبر د نبی علی السلام تور له شفاعت درخواست کولو ذکر خو چې شرم پکې رښتره سلورم نمبر کې په دنیوي جن کې نبی علی السلام ته دعا او د شفاعت درخواست کول شرک نه وو نو د وفات نه بعد روزي مبارک ته د حاضرې پوک کې شفاعت درخواست کول ولی شرک دی خصوصا چې نبی علی السلام تم وجزه حیات ګړما سلورم نمبر پنځبیران په خپل دغه مدعا باندې هیڅ قسمه دلیل عقلیه نقلی نه لري په خپل ناقص عقل په بنیاد باندې عباراتو کې ګډوډواله کوي خپل مشرانو کتابونو کې تضادات ثابت لا د علماء دیوبند کتابونو فقهای احناف قران احادیث صحابه تابعین اول د مستحب په تعریف ګرغه پاږي کې مون خطلو داګه نه پس مونږ سب ائمه مش دا ټول مونږ الحمدلله پیش لاله تاسو سره په یو باندې دلیل په اخیره کې درته بیا وایم دا پر شیخ صفدر صاحب دالی کې شیخ صفدر صاحب کتاب خو درته ما درو خو کنه خو واضح الفاظو کې علماء دیوبند مسلک اجماعي لیکل دي اوس د په خلاف د یو عبارت راخلي دغه استدلال کې دا خالص د دجل نکار نه اخلي چې سړی پاګه باندې رساله لیکي تر هغه کتاب راخلي دغه عبارت پر دغه کتاب د عقیده په خلاف دغه استدلال کې دا خالص دجل نه دی بهرحال بیا راځم مولوی صاحب ما قران پیش کو ما احادیث مبارکه پیش الله ما د صحابه کرامو عمل پیش کو د علی رضی الله تعالی او د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی د صحابه کرامو اجماع باغی باندې پیش الله دغه تایید می پیش کو ادین پس تابعین او تبع تابعین ترارم امام مالک مناظره می پیش الله رحمه الله بیا می دغه پس رارم 500 علماء احناف عالمگیری بیا دغه سره لس فقهای احناف بیا د سره علماء دیوبند 16 حواله جات ما پیش الله اے مولوی صاحب ستاره کور نن پیش الله تا ته زما چیلنج دی یو کتاب مسلم یو کتاب چاغه لیکلی قبر خواته راتلل د شفاعت درخواست کول دا شرک دی نور پریک د علماء دیوبند کې مسلم حضرت دغه سی په واضح الفاظو کې وخه څنګه جمع وخدو دا علماء احناف نه وخه دغه سی په واضح الفاظو کې دا مناظره بخلوري کله وسیلې لذي کله وای خضر صاحب کوله صحابه دفاع بغزي کوله څوک به سبا تر پاسې وي بچ انبیاء کرامو دفاع کوم قرآن مجید په تر من اوس بالله جره شروع کی کنه دا غیب مناسب تعویل کوي
ته چې بخاري په حدیث باندې کوم څه د وجه نه کې هغه منیر شاکر ستاره ګروپ لګیاو هغه په دې باندې جرح کوله و یاره په بخاري کې د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره هغه خودکشي نعوذ بالله ثابت کړه روایت بغیر تعویل نه منم دغه څه قسمه نو قران مجید کې خو لعلک باخع النفس قال الله يكونون ببردی ته تعویل نه کې قران باندې بچ راکې نعوذ بالله یا تب تغیم رضات دا ټول لیکل په دغه سیس باندې تاسو دغه انداز در انکاری حدیث اور باندې رواني الله دې درته هدایت وکړي او اخر کې درته وایي مولوی صاحب قران مې درته پیش کوی منه چل ول مکو حدیث مې درته پیش کوی منه صحیحین مې درته پیش کړل دریم نمبر د تابعین او تبع علماء دیوبند فقها یې ټول کې پیش کوم مولوی صاحب یو به منه انکار مکو عزت پرېږدي دا خبره کوم جی چې تا چې کم حواله جات د علماو پیش کړل دا زما سره دل کا سرور دی دا ستا د مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دی کې دی لیکي دی وایي خبره واحد چې دی بزرګانو هغه ما پیش کو ضعیف وي په اعمالو کې معتبر دی اعمال نه خبره د عقیدې ده مسله دی د عقیدې ده دی کې دی څه وایي خبره واحد اگر چې کسی خبر واحد اگرچہ کیسی صحیح کیوں نہ ہو اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے دا د عقیدې دپاره کافی نه دی خبر واحد بیا لیکي وی خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن علم عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے مقابلے میں خبر واحد کا پیش کرنا تو بالکل ناجائز ہے زه په دې کې خبره نه کوم خو زه خبره صرف دا کوم عمل جدا شی دی عقیدت بالکل ثابتېږي نه صحیح او دا خو ضعیف دی پیش کو د لګیا بیا د نور علماء اقوال پیش کې د آنکھوں کے ٹنڈک دستا د مشر کتاب دے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اس بات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں جبکہ وہ خبر واحد ہو مولوی صاحب کم از کم د مشرانو عبارات خودی ګوره لږ صبر یو منټ د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې دا ګوره دا ستا بل مشر دی دقه کتاب کې لیکي سماع الموتا کې اور حجت قول و فعل مشایخ سے نہیں ہوتی حجت چې دی هغه به د اقوال او د افعال د مشایخو نه نه بلکې قول و فعل شارع علیه السلام اور اقوال مجتهدین سے ہوگی بزرګانو ته خو د خپل د مشر د کتابونو نه خبر یو منټ دی خو ګوره جی دا ګلدستې توحید دا څلورم کتاب ستا د مشر پیش کوم دی کې څه لیکي ګوره جی بریلی مولا ته څه وایي وی بزرگانو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسری کا قول ہم پر واجب نہیں وہ خبر پوچھے بیا سوئی استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند ہوگی استدلال چې د قرآن نه به کې د صحیح حدیث نه ما درته ویلي ټوله مناظره دي تمامي مسلمانان واوري دا یو لفظ دی د قرآن په یو آیت کې وخی دا یو لفظ دی یو حدیث کې وخی دا یو لفظ دی د صحابي په یو قول کې وخی چې هغې دا فرمایلی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شه او هغې ته د استشفا درخواست وکړه زما به ستا په لاس باندې بیعتي زه به ستا غلام او نوکر یم که دا دې راته قرآن حدیث کې داسې وښوده بله خبره ده د ما ته چې تا د شرک دغه دې لګولې وه دعوه دې کړې وه هغه دې ثابت نه کړم ما درته ویلي و زه منکرم په درجه د قضیې حملیې صالبې کې او بیا مې درته ویلو چې زه په دغه چې په جواب د دوام د دایمي مطلقې کې زه حکم په مطلقې عامې لګوم بیا مې درته ویلي یا په وقتیې مطلقې سره په هغې کې زما قول دا و بزرګانو چې محمول موضوع له ثابت نه دی استشفاء عند قبر النبي استشفاء محمول او نبی چې دا موضوع صلی الله علیه وسلم عند قبر النبی دا مقید دی په دې قید باندې دا محمول موضوع له ثابت نه دی دا خبره مې کړې وه او تا راته هم ثابته نه کړه او ما چې کوم په معارضه کې درته نصوص پیش کړل د هغې نه ښه ثابت شو دې کې دی وایي هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغې باره کې هغه زنانه وي که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم ته نبي صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته بیبي ته یې دا وفرمیل که چېرته ته راغلې او زه نه وم نو ابوبکر له به راشي نو اوس بزرګانو دې کې د خبره ګول مول کړه دې نه دا خبره ثابته شوه چې ته په دې کتاب کې دا وې چې د اقامې سوال ته کولی شو نو زه هم د هغې خبرې سوال ته ښځې له پکار و که نه و پکار د اقامې سوال ته کولی شي دا سوال ښځې له قبر خوا کې پکار و خو د هغه ښځې دا عقیده نه وه ستا د شیخ عزیز الرحمن صاحب دا عقیده ده او د الله نبي قول په دې باندې دلیل هغه ورته یې که زر ته راغلې او زه نه وم ابوبکر له به لاړه شي زما دا مضبوط دلیل دی بله خبره دا زما سره په تا عزیزي دې کې دې څه لیکي ګوره وایي انبیا اور اولیاء کرام و شهدا و صالحین وہی بیا لیکي بعد وفات کی اس طور سے استمداد درست نہیں بیا آخر کے لیے میرے حاجت روائی کے لیے آپ عرض کرے اور میرے سفارش کرے میرے لیے دعا کرے آخر کی سے لیکي زوز ګور د قول نه ز صرف مین پوینټ درته وایم استمداد اموات سے بلا شبه بدعت ہے په دې طریقه باندې او تا ګوره استمداد تا مقسم ګرځولې او بیا چې د استشفاء دی ولا قسم ګرځول توسل دی ولا قسم ګرځولې نو ګویا چې دا ستا اقسام په دې کې بخپله رد شي نو بیا دې سلی ګوره وا قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ ګوره
صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا بس دق خبر ما کولا ما ویلو چې دا معمول موضوع ثابت نه ده د قران نه درته مخ خودو د احادیث نه درته مخ خودو د صحابه کرامو د اثر نه مخ خودو د اقوال د علماو نه مخ خودو او ته ما چې کوم احادیث پیش کړیو ګوره تا یو د بلال ابن حارث مزنی واقعه د پیش کړم ما ستا شیخ ورته ویلی ضعیف ده ستا بل شیخ ورته د استاد ورته ویلی د دې کې یو راوی د پاغي باندې اجماع لزعب شوی ده دا خبره مې درته کړې بیا ته یو ځای کې ما دا وی چې دغه حدیث دی متواتر دی متواتر خو زه ته وایم کدا مراد ثابت کو یو خبره بداو کوم ساجي زما سره آیت النبی مناظره وا پای کې چې کم حدیث ما چې کم د مسلم شریف نه پیش کړو هغه ته چې د مفتی تقی عثماني صاحب دانګي مفتی شفیع صاحب شیخ ادریس کاندهلوی صاحب متواتر ویل ته پای باندې جرح کړو د قانون صرف تعالی دی او دا قانون به چې صرف بزرګانو د متواتر باندې جرح نه کول دا به صرف ستا په حدیث باندې نه په نور باندې خو تاسو جرح کوي او بیا اما صحیح صاحب هغه را مخې تکړه وایي جی هغه سویلیو چې بزرګانو دې زمونږ د دستور مخازمون دستور دا چې حدیث نه انکار نه کوي چې چا خو دې خو کړي مونږ وستلی او کدي سین استاد شیخ بچي شیخ سرفراز صدر سے بچي هم په دې سیس کې اخوتل دي خو پاغي ځتانه بدناو بل خبره دا ما در تداوي چې ستا مشر چې په بخاری باندې رد بدو وایي چې شیخ الاسلام دی مناظر اسلام دی امام اهل سنت دی او زماغه چې ورته خبرو کې وایي چې دا منکر حدیث دی نو دا اوس کوم انصاف دی اوس به موږ څه وایو خجی دا زما سره ګوره د نعمان الوسی صاحب نه حنفي عالم نه پیش کوم جلاء العینین دی په دې کې سلی کې بزرګانو وای د نبی صلی الله علیه وسلم قبر تتلل او دا غینه چې توسل غوښته لم یشرع لامته دا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره نه دی مشروع کړي ودري حوالي بكدي ولا شرع لأمتي إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي صالح فيدعو لنفسه ظانا أن الدعاء عند قبره إجابه فدي باندې صراحة رديو کو صراحة صاحب دي قول باندې او ولا شرع لأمتي أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلا او باخره کې لیکي وشفاعته نو تاسو خو بزرګانو دا شفاعت د توسل قسم منئ نو په خپل چې توسل رد شو شفاعت هم رد شو صبر یو منټ دا لک صبر وکړه دلته ګلدسته دا ګوره دا ګلدسته توحید د استاد مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دا وګوره جی دا آیت رواخلی ګوره والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا تویل خطابت پکې کومنګ هر ځای کو چې کم ځای مقرازی التب سور به پکې مناوو ان شاء الله ولذي وګوره دا ګیره د استاد شیخ کتاب دی سلی ګوره ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے آواز بے کو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا دقت طریقہ بس معلومات کے لیے ثابت ہے بلکہ ان کو خدا تعالی کے لیے تقرب کا ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام اور ہمارے حاجت خدا تعالی کے پاس پیش کریں اق خبر کما چتا بیان والا اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لاندی سلی کی بزرگانوں ہے پہلے آیت کے آخر میں عما یشرکون میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے د استاد مشر د کتاب نه خبره پیش کړه زه شیخ سرفراز صدر صاحب منم زه د دې وجه نه منم چې دا د شیخ حسین علي صاحب شاګردو او په دې شرکیاتو باندې او په بعضې مشرکانو به رد کوو خو دا خبره تعالی منل غواړي زه منم په کار ده چې ته یې ومنې بله خبره دا ده حدیث نور نه وي بس خبره دا وه چې تا چې کوم ولو انهم اذ ظلمون بسهم جاؤک فاستغفر الله دا آیت دی پیش کو ما درته ویلو که دا آیت عام منی ورپسې آیت به عام منی طالبات المقدمه مثل دغه جواب رانغه بیا مې درته ویلو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا آیت به عام منی که دا آیت عام نه منی طالبات المقدمه مثل د دې جواب نو راغله بیا چې تا کوم د امام مالک دغه دی پیش کړ هغه باندې د ما یو سند باندې جرح وکړه دغه صحیح جواب نه دی راغله بیا چې د بزرګانو ته چې کوم د بلال ابن حارث مزنی واقعه پیش کړ هغه کې زه د خپل د جانب سنوم ستا مشرانو پر رد کړي ستا شیخ سرفراز صدر صاحب ستا شیخ حسین علي صاحب هغه باندې رد کړل ما اق خبر صرف را نقل کړي زبان میری ہے بات ان کی او پاد شو د شرک پتوی اغاز د مشرانو نقل کړي ما یو د اشاعتی عالم نه دي نقل کړي او ما تا د استاد مشرانو عباراتو خودل چاغي دي تشرک ویل غصب داویم دا پتا ورکان اسلام د پدې کې لیکي و اما دعاء الانسان لنفسه عند القبر النبي سلام قبر ختم عند القبر پدې کې سلی کې وای بزرګانو پدې باندې چې دی وای اذا قصده الانسان فهو من البدع ايضا واذا د بدعت نه ده الا اذا ورد به النص مگر هله چې کله په النص راغله او واذ لم يرد به النص پدې باندې خو نص نه راغله ولم تاتي به السنه نبي د حدیث نه ټکی راغله نو بزرګانو چې دا نه راغله نبی لیکي يكون تخصيص بدعه قبر خاطر تل د دې دا قسم تخصیص کول دا بدعت ته او لاندې بیا دغه خالص عند قبر النبي ملکله دي دا بزرګانو
دا زما سره اصل الفتاوا ده په دې کې د لیکي بزرګانو چې یو سړی عقیده د شرک شو جو مشرک ہو اور ان کی عقائد شرک ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے دا په دې کې هم لیکلي دي ابو بزرګانو د آیات ساته دا فتاوا پریده په دې کې مفتی فرید صاحب لیکي مشرک پس اقتدا باطل ده کله هر مکتب فکر سره تعلق ساتي بیا په دې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دی لیکي بزرګانو ایسے شخص کو امام بنانا حرام ہے اور نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریم ہے جو مشرک ہو بزرګانو زدا نه زستازو بشان خو نه کوم زدا ویم چې ستا کم شاګردان او ملګری او کم ملګری داسې چې هغه معتدلی چې د علماء دیوبند په لمن باندې داغ ونه لګي د دې خبرو نه دی رجوع کی چې هغه نه بدنامي علماء دیوبند نه بدنامي بسم الله الرحمن الرحیم زمون خیال دا چې وحدان صاحب په داخلي ټرن کې چرته قرآن یا حدیث نه دغه یو دلیل پیش کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ورتل قبر مبارک ته د زیارت په وخت کې درخواست کول دا شرک دی خو تر اوسه پورې پیش نه کړله خلط مل بحث ټول د اول نه تر اخره پورې تاسو واورئ اورئ به ان شاء الله اخره کې یو خبره وکړله وې خبره واحد که څومره هم صحیح نه وي خدا پاکیده کې نشي پیش کېدی الان کې اول نمبر کې مونږ دا خبره واضح کړله چې خبره د استحباب د مولوي صاحب مونږ دعوه کړې ده د استحباب د چې دا خبره مستحب مستحسن ده ضروري نه ده دویم نمبر بعضې روایت پاک کې ما هغه پیش کړل چې هغه متواترات کې مخکې حضرت نبي صلی الله علیه وسلم مناظره کې د محدثینو نه 15 حوالې ما پاک پیش کړي دویم نمبر دی راوړو راغې ما ته دلیل به قول د شاري وي د چا قوال بنوي نو ما اول نمبر قرآن پیش کړ بیا مې ځان نه ستا په شان تفسیر ونه کو تا ته ما ویلو چې یو مفسر راوخله چې د ایت نه د استدلال کړی چېرې د قبر خواته ورتلل شفاعت درخواست کول شرک دی تا راوانغستو د خپل ذهني اختراع دی وکړله د خوارجو په شانتي دویم نمبر اقوال خو تر علی د اول نه تر اخره پورې د ټول اقوال پیش کړل ما الحمدلله قرآن احادیث فقها علماء دیوبند ما ټول پیش کړل الحمدلله زه اکابر منم فقها منم قرآن حدیث منم دریم نمبر ما ته وی یو قول پیش کا چې باقي دی چې قور لورشه ما قرآن احادیث کو پیش کړله کستانه ير شوی در امام مالک رحم الله مناظره میں پیش کړله ورته ویل واستشفع به يشفعه الله پر رسول الله قبر ته ورشه شفاعت درخواست وکړه طالب د الله نه سفارش وکړي به د علماء دیوبند دا ټول فقها ما پیش کړله چې هغه قبر ته بیا ورشه شفاعت درخواست په دې الفاظ سره وکړي او چې وسترنه هغه نا اورې ز څه وکما توجه نه کړي سره دریم نمبر پر دین پس راغې هغه ویره بخاری کې دا او ازاروی صبرتل چې خامد هغه کې دا نشته چې ته زما اقامه صحیح کوي کې داري چې ورسره شفاعت درخواست وکړه د رسول الله سم په وسیله سره دعا وکړه ټول مطلبونه کې دي شي په زور د یو لوی ولی الله د یو معتبر عالم د قول غلط مطلب ته ولي اخلي او د بخاری شریف په حواله سره مونږ ویلا چې هغه یو دنیوي حاجت د پاره راغلی و ورته ویل زمانه وروسته خلیفہ داده د تراشه دوړو کې تضاد نشته او ستا مسله مشرانم دا ویلي کاملین کی روح کا عالم عنصری میں کبھی دی وہی خلاصے ایسے خرقیات معجزات و کرامات سے حجت پڑھنا صحیح نہیں ایسے واقعات پیش کرنا اپنی کم فہمی کی دلیل ہے دا جل 176 نه دا یک ستا مشر وای دا زاروی سے بری مولا وغلون دغه قسم واقعات د دینه پس د ویش عبد الله صاحب لیکلی استمداد د اموات نو استمداد کې زمونږ بحث نشته مونږ غدلته استمداد نه مدد غوښتل نه دي د الله نه مدد غوښتل دي رسول الله توسل فعلی په ژوند کې تم قائل وي شپږم نمبر راغی بلال حارث المزنی رضی الله تعالی عنہ حدیث ضعیف دی اول خو ما د سند په یو راوی باندې بحث وکړو بخاری نه می خو دلته موجود دي بیا دا غینه پس ته په دې باندې رزو حکم لګي داستا سینزوری دا دویم نمبر دک حدیث دا ګور البدايه جل 458 میں وخت ما پیشلو دی وای چې بسناد صحیح په سند صحیح سره فتح الباری لکی ورواه ابن ابي شيبه باسناد صحیح په صحیح سند سره نبی حوالہ نه صرف تا حدیث ته صحیح پوهه زم چې تصحیح کړی دا وفاء الوفا جل 427 دغه رنګ شفاء السقام 300 لس محدثین په داسې کې ز پیش کولم چې چاغوي وي صحیح دي لہذا پزور یو حدیث مزویب کو ک زویب شیم مولوی صاحب ته تما ویلا محدثین په دې متفق دي چې په استحباب اگر زویب حدیثونو ثابت دي اگر چې ما صحیح پیش دا مثلا دا یو واخلا کتاب الاسکار حدیث په نمبر 6 کې لیکي وذالک علامه سبی جماعت من العلم في جواز إيراد الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمواعظ والإرشاد وعامة الأذكار وعدد في هذا الباب فذكر دا مې نه دی ویلی چې اول ځل مې ویله بالکل مې اول ځل ویله
بالکل مې اول ځل دغه سي تقریبا د ندای حق والم بشله لسو محدثین نز دغه خوده شمه د دینه پس راځو وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفا مولوی صاحب ما نعبدهم التصریم موجود دی به عبادت کوو د خپل معبودانو د سره پاره ویل چې الله تم نږدې کی ما در تلاول په داوه کې واضح کړه چې غیر الله عبادت چې په ست طریقې سره په کومه درجه کې د ابو شرک ګړو البته کې ژوندۍ بزرګ تر شغه ته مال لپاره د دعا درخواست وکړه الله تعالی ته دعا دا خو تم کې کنه خپل بزرګانو تلاسي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتل هغه پیش کول هغه وست بیر امام مالک رحم الله په سند کې ما باسو نو باغی د اعتراض نه کړه کې اعتراض وسم کول شوی ک ان شاء الله زبدي ذکر ته جواب درکو بیا په اخر کې وای په مشرک پس مونږ مکروه تحریمی د ډیر هغه په اصل فتاو باندې هم دروغ ویلا چې هغه چې مشرک پس اصل فتاو ولا دغه سره جهالت خبرې نه کوي بیا مونږ چې په اخر کې در تبیا دعوت درکوم مسله د قران نه ثابت د حدیثو نه ثابت د تابع سلفو نه ثابت د الحمدلله دغه نه پس د فقهای احناف نه ثابت به دغه نه پس اکابرین دیوبند نه ثابت سلور مذاهبو نه ثابت نو جهل مکوا د ټولو طریقې لیکل د ټولو ته مشرکان څوک نو الحمدلله او ما وم ویل چې دا مونږ مستحب ګڼو ضروري نه ګڼو که چا ونه کړه پغې ملامتیا نشته الله رب ذل جلال دې مونږ ته په خپل عقیده نظریه باندې مضبوطیار نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پروردگار زمونږ د ټولو ناراض ته خاموش شاله زمونږ ناراضي شه پروردگار زمونږ د مناظره د خیر ذریعہ وګرځوه الله د خلکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځوه رب ذل جلال مونږ ټول تر حق ملګرتیا را نصیب الله مونږ ټول تر قران حدیث د خپل اکابر او احناف او علماء دیوبند کامل اعتبار نصیب الله مونږ دغه سم کو چې مونږ د خوارج او د نور خلکو په لار باندې راړ شو پروردگار زمونږ د ناسته خپل رضا ذریعہ وګرځوه خلکو لپاره د خیر ذریعہ وګرځوه واخر دعوانا الحمدلله